واقعه کربلا چې دا علما کرام بیانې دا په دوه سيزونو باندې مشتمل ده. یو دا د چې امام حسین په ځان باندې په خپل اهل او عیال باندې دومره دغه خلکو ظلم برداشت کړي د یوې خبرې د پاره چې یزید د زمانی یو فاسق او فاجر او بدبخت انسانو. امام حسین وی د دنیا په قانون کې داسې نشي کېدی، چرتم داسې نشي کېدی چې امام حسین دا پاک لاس راوالی او د یزید په دغه ګنده لاس کې کیدی د دې د پاره چې ته زما حکمران شي او زستار عائشم داسې په یو قانون باندې نشي کېدی. کینیک امام حسین دا ارس منلې وی، امام حسین بم بچو، د امام حسین 72 هغه غازیان او شهدا بم بچو، یو لوی ازمکه باندې به ورته سرپرستی او حکمرانی ملو شي. وا امام حسین وی هر څه ته تیار یم، خو دې خبره ته نه تیارېږم چې زه به دا پاک لاس را لما او ستا په دې ګنده لاس کې به एकदम. نن مونږ تم سوچ پکار دی چې امام حسین دومره قربانی ورکړي، د ګنده سړي حکمرانی نه مني، د غلط سړي په لاس کې لاس نګدي. امام حسین مونږ ته دا یو تعلیم پرې خودو. دویم نمبر تعلیم او مونږ او تاسو له واقعي کربلا نه دام ملاويږي. واقعي کربلا کې غیر چاپیر یزیدیان دي، د ابن زیاد لخر خور دی، بل طرف ته امام حسین دی، یو طرف تم توری دی، بل طرف تم توری دی، رسا گزارونه دي. په دغه حالت کې امام حسین منځ نه پریدي. دغه حالت د کربلا کې میدان جنگ کې بیا امام حسین رب ته سجده لګي، د منځ په وخت کې منځ کوي او د منځ د وخت نه علاوه بیا جهاد کوي په تور باندې. موتا ته عام حالات دي، جنگم نشتا، جګړم نشتا، مشکلم نشتا، تکلیفم نشتا، بیا موتا ته پکار دي چې مونږ 15 وخته منځ ادا کوو. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له د 15 وخته منځ کولو توفیق را نصیب کړي.